Israel.
Mama
السلام السلام على ابن زمزم وصفاء السلام على ابن فاطمة الزهراء السلام على المدفون ابن نبات السلام على غريب كربلاء السلام على المرمل بدماء السلام على من بكته الملائكة السماء مولا امام زیارت نحیا کے والبقا حسین یاد کرده سید ما بابا حسین ما وقت میں سلامی کلا مرغان راغل ادبت شامل کی رنگل زنلا بیلان لباس بکبر الا یا اہل العالم قد قتل الحسین اشانا عد دنیا خلقا حسین تک شہید شو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين مرحبا من تمسك بكم وآمن من لجأ إلى حسنكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما أما بعد فقال علي عليه السلام إن لكل دار باب ودار الآخرة هو الموت فواجب الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مؤمنین کرام بادشاہ کربلا رضادار و رجب میاشت شپږم رجب دی رجب میاشت اول جمعې شپې تنما لیلة الغرائب وخلی بذات خود رجب میاشت با فضیلت و برکرامت میاشت دی اغا میاشت جناب رسول خدا شاد فرمائی رجب د پروردگار میاشت دی توجه مدی عزیزانو دسی میاشت کی اولینی جمعه شپه هغه ورته لیلة الغرائب دی لیلة الغرائب هغه شپه چې هغې شپې باندې یو لمونځ دی 12 رکعاته هغه لمونځ کوم انسان ادا کړي هغه فضیلت دا دی چې کله دا مؤمن مړیږي بعد از مرګ قبر کې دغه لمونځ به یو روحاني شکل اختیاروي د مؤمن خدمات کې به حاضرېږي حاضر شي د مؤمن به حیران شي دا خو زه پېژنم نه دې تنهایي او د غربت کې څوک یې څه د ما پوښتنې ته راغلی توجه د دې عزیزانو هغه نوراني هستي به ګویا شي زه هغه لمونځ یم دا خپلې زندګۍ کې رجب په میاشت کې اولې جمعې شپې ادا کړم خانودی تنهایی کې به څه مدد وکړي تنهایی او د غربت کې به ورته څه حاصل شي مؤمن دی تنهایی او د غربت دار کې به زه تا تنها نه پرېږدم بالخصوص مؤمن کله څه فرشتې راځي سوال جواب کوي تا لپاره به له هر سوال جواب زه ورکوم
یو لمونځ دوه رکعته سلام سره ادا کیږي هر رکعت کې دوه ځلې سورې انزلنا بعد سورې الحمد ولس ځلې قل هو الله دوه رکعته وکړي بیا هغه نه بعد اویا ځلې استغفار دی بیا دوه سجدې په سجدو کې سبوح قدوس رب الملائکة والروح مجلس ترحیم دے یو مؤمن ایصال ثواب لپاره کوشش کوم صرف 15 منټه د مولا امیر المؤمنین هغه مبارک کلام هغه مرګ په حواله سره پیش کړی شوی دی مؤمن ته مرګ خی امام مرګ څه شی دی مرګ حقیقت څه دی مخبل زندگی کې اوسه پورې مرګ معنا دا اخستې دی چې مرګ یعنی ختمیدل اما کله اهل بیت او کلام ته رجوع کوم اهل بیت او کلام ته لاړ شوم اج تاسو کوم هغه ځکه معنا د مرګ دا نه دی هغه ځکه معنا د مرګ هغه فنا کېدل هغه ختمیدل نه دی بل د زندگی دوام دی او د زندگی یو نوې چهره دی ولا امیر المؤمنین لیس ان لكل دار باب هر یو کور یو دروازه لري ولدار الاخره هو الموت او اخرت ته پر دروازه هغه مرګ دی یو صحابي امام څخه راغله مولا ټوله زندگی مې کې تیرا کړله د وجو دې عزیزانو ټوله زندگی مې کې تیرا کړله مرګ 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 به هر چیز لوي واخیستل شي تکلیف به وي عذاب به وي رسول خدا سم زندگی تیرا کړله هغه نه موریدل تا نه موریدل لیکن مولا عرض مدا دے نن رتا مرگ دس بیان کا سزی محسوس کو میں توجہ ہو کہ اسدانو بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد علی محمد مولا مرگ رتا دس بیان کا سزی محسوس کو میرے سجدی نہ چوک رغلی خودینا تو بیان کی رتا چشم دی صحابی کېنا په خاور کې کېنول طولاني حدیث دی زه د هغه حدیث دوې جملې تاسو خدمت کې بیان کوم لږ اندازه ولګېږي راته څه آیا د مرګ همدومره د ډار شی دی که نه مرګ صرف د تیاري شی دی دوه شیونه داسې دي چې هغه ته انسان تیاري کوي یو څه کوم شي سره د شوق ډېر وي کوشي سره د شوق ډېر وي نو ته بیا تیاري ډېره کوي کوشي سره د مینه ډېره وي نو ته بیا تیاري ډېره کوي یو څه کوم شي نه د ډار ډېر وي نو ته هم تیاري کوي لیکن دوو تیاریو کې فرق دی تجوید بیا سره بس ایمان دغه نقطه ښیي غواړي چې دا نقطه وښیي چې ای صحابي مرګ څه شی دی یعنې مرګ ته بیا ته تیاري څنګه وکړي ورته ای صحابي اولینی خبر خدا مرګ د انتقال مع النعمه دی مرګ یو ځینه بل ته د تللو نعمه دی مرګ د سفر نعمه دی یو کور نه بل کور ته د تللو نعمه دی مثالو امام خپل ورکوي ورته صحابي ته خبر یې کسی دی دنیا کی کلا بچے پیدا کی آغا اول انم یشی زندگی دو مور شکم ہی کری اے صحابی آغا انم یشی دو مور شکم بچے دبار یو علم دی یو دنیا دی یو زندگی دی انم یشی صرف ندی وجود بھی ایسی دانا اور بھی اے صحابی یہ تاوی دلی دی کلا چاہا بچے ملالت کی کنا آغا سکسر دنیا تراشی آغا شاہی چیرې توجه کړې دی چې هغه ویلې ژاړي وینا مولا هغه ژاړي مې ځکه
څه هغه د دنیا ته راتلو ته تیار غمانوس دی هغې دنیا نه څه هغه د تیارو دنیا دی غبچه مانوس دی هغې دنیا نه څه دنیا کې شور نشته غمانوس دی هغې دنیا نه څه خبرې نشته غمانوس دی هغې دنیا نه څه د دنیا دغه وسعت نشته دی غمانوس دی هغې دنیا نه څه هغه کې صرف دوه شي نو غمانوس دی یو د مور زړه اواز نه یو د مور د بدن وینې نه توجه وکړئ عزیزانو اما کله د دنیا ته څنګه ماشوم راشي د دغې دنیا هغه شور وویلا کله د غږو تفریح وځي د محسوس شي چې کوم شي نه کومې دنیا ته څه زه مانوس وم کوم ځای کې څه زه وم هغسې نه خو زه غربت ته لاړلم زه خو مرګ ته روان یم د صحابي همدې شان سره دغه دنیا مو لپاره په مثل د هغه د مور شکم دی وضاحت کې امام بیان کړی دی وایي صحابي د دې دنیا کې دغه ښه اعمال او بد اعمال څه دپاره دي دغه دنیا څه کله په مثل د مور شکم دی نو بیا د ښه اعمال او بد اعمال څه دپاره دي دغه ښه اعمال او د بد اعمال بدو اعمالو نه ځان بچول ښه اعمال کول نیکیانې کول ای صحابي د دې دپاره دي چې دغې دنیا کې زه خپل روح هغې دنیا ته منتقل کولو لپاره زه تیار کړم لکه څرنګې امامي لکه څرنګې چې هغه بچی اوره پیدایېږي نه څو څوره پورې د دې دنیا تقاضې دغه بچي پوره توجه مدې عزیزانو بچی خپل لاس پورا شي بدن پورا شي د دنیا کې دغه لپاره د دنیا کې زندگی کولو لپاره هغه د بدن څخه کومه تقاضا ده هغه پورا شي بیا د بچی ولادت کیږي و ای صحابي هم دي شان سره د دنیا کې پروردگار صدا خو اعمالو تاکید کړی دی بدو اعمالو نه منع کړی دی د لپاره کړی دی چې د خو اعمالو بدو اعمالو نه بچ کېدو لپاره خو اعمالو کوونو په ذریعه سره ما ته روح کمپلیټ کو تیار کو هغه دنیا ته هغه آخرت ته منتقل کولو لپاره دا د روح معذور منتقل نشي آیت الله عقیل الغربي ډېر ښه مثال نه ذکر کړی دی هغه یعنې چې تاسو د دې بچي معذور لیدلي دي کله چې معذور پیدا وشي بیا څومره تکلیف کېږي څومره ژوندی دی هغه به تکلیف کېږي همدې شان سره علما یې چې همدې شان سره د امام د کلام مراد دا دی چې که چیرې ما ورته دغې دنیا کې خپل روح مکمل نه کړلو خپل روح د اکمال د تکمیل د پوره کمال موجود ته ونه رسولو هغې دنیا ته به د مور دا روح انکمپلیټ معذور متنقل کېږي توجه مدې عزیزانو امو یو کله چې یوه ګناه کوې تور داغ در باندې لګېږي یوه ګناه کوې بیا د تا نفس باندې تور داغ لګېږي تا زړه باندې تور داغ لګېږي هغه تور داغ سره څه کېږي هغه تور داغ سره دا کېږي چې د ما د تا روح معذور کېږي کله مو چې د اهل بیتو د ائمو په هغو اقوالو باندې عمل نه دی کړی چې هغه موږ د دنیا او هغې دنیا فایدې دپاره بیان کړي شوي دي بس نتیجه به بیا دا وي چې کله مړېږو مرګ نه بعد دغې دنیا ته د مو د روح مکمل نه وي ډېر به مکمل وي په خپلو سترګو ویښه شو ختموم د امام کلام بس د امام همدغه دوې جملې څه راونیسو عزیزانو هر ځای کې زندگی کول خپله تقاضا لري که څوک سیاچین کې زندگی کوي نو هغه کې د زندگی تېرولو څه بل څه تقاضا دی او که چېرې داسې خلیصو کې زندگی کوي نو د داسې تېرولو زندگی بله تقاضا دی داسې ځان ته کوم کور جوړوي هغه کور سیاچین کې نه جوړېږي توجه مدې عزیزانو ما طرف ته همدې شان سره د دغې دنیا زندگی او د آخرت زندگی تقاضا بیل دی هغه دنیا مادي نه دی چې د دنیا کې د دغه جسم ضرورت شي دا دنیا مادي دی د دنیا کې زندگی تېرولو لپاره موږ ته د دین جسم بدن ضرورت دی لیکن هغې دنیا کې موږ ته د روح ضرورت دی چې روح مکمل وي
روح مو معذور نه وي. معذور کېږي څه سره؟ معذور کېږي معصیتو سره، معذور کېږي ګناهانو سره، معذور کېږي نیک اعمال نه کولو سره. بس عزیزانو، امام وزیر رضی ورته یې صحابي، هغه صحابي چې تاسو کوي چې مولا د قبر کې بیا د عالم برزخ کې د عذاب او د جزا، د ثواب او د سزا د دې څه وضاحت دی. امام ورته وویل صحابي ته به خوبونه لیدلي وي، که تا نه وي لیدلي ته به ورسې څه تا سره یو نږدې انسان خوبولی دی، هغه خوب کسي. کله خوب کسي، خوب کې عیش و عشرت کې دی، خوب کې ابا مزې کوي، خوب کې د سفر هم کوي. یوې لحظې کې د ابا د څو کالو سفر ته وکړي. توجه مې عزیزانو، موږ څو کنه څو لحظو کې چې کله ویښ شو، دوه کاله زندګي مو کړه کربلا کې تېره کړله، راویښته کړله مړه. څو لحظو کې د کالو زندګي تېره شوله. وي صحابي ته داسې که نه څه کله کله هغه خوب کې څه خوړلي څښلي دي، هغه ذایقه یا موجوده هم وي په بدن کې. انسان سره سره ته به لیدلي وي ځینې کس په کسې څه هغه خوب کې دومره تکلیف کې وي چې کله ته راځوې غرونو نه درتغېږي، خپل لاس ته یې ماتېږي، خو کله یې څه ته ویښ یې که نه او که ټایم یې هغه درد او تکلیف یا بدن کې یا مولا کېږي داسې. بیا تا لیدلي دي چې هغه انسان چې هغه چې وده دی خوب د کسې خو د بدن حرکت نه کوي که نه، بدن خو سکین دی، بدن خو بلکل امام سره یو دی. توجه لري عزیزانو، امام ورته وایي چې بس مرګ نه بعد د تا زندګي نشان سره دی، بدن به د خوبېولی پروت وي. لیکن که څه میلوېږي درته، که جزا میلوېږي درته، که چېرې قبر کې د جنت باغونه کولوېږي درته، که د جهنم اور ارځي درته، خو که یوې لحظې کې د تا د کلونو سفر کېږي، هغه مثال دا دی عزیزانو. بس اخیر درځي باندې راشم، څه دا خو یوه عامه خبره دی که نه، چاہے هغه مؤمن دی، چاہے هغه منافق دی، چاہے هغه کافر دی، چاہے هغه مشرک دی، هغه څوک هم ویلی نه دی، لیکن بعد از مرګ یو ځلې ارمان کوي ای کاش دنیا ته یو ځل بیا تللی وی. عام خبره دی که لږ اهل بیتو کلام ته رجوع کړو، آیا دنیا ته بیا واپس راتلل شته؟ او که شته نو په څه شاته راتلل دي؟ یوه موقع د موت سره، یو چانس د موت سره څه واپس دنیا ته راتلل شته بعد از مرګ. چې کله د موت د تا د زمانې حجت ظهور وکړي، بابا صاحب بلند صلوات ورباندې ختم کړو. محمد جبریل به آواز وکړي او د دنیا مرحومینو که څوک د خپلې زمانې د امام دیدار کول لشکر کې شاملېږو نو پاڅېږو. مرحومین به تاسو کې سوال وکړي بار الها آیا بعد از پاڅېدلو زندګي دوباره پاڅېدلو نه بعد مرګ بیا هم شته؟ توجه لري عزیزانو. بسم الله. نقطه دا یاد وي چې دې دنیا کې موت زندګي کوو روح مکمل کولو لپاره، چې هغې دنیا ته څومره روح مو مکمل وي. کله مو روح مکمل دی دې دنیا کې به زندګي زه سکون سره کوم، آخرت کې به زندګي سکون سره کوم. که چېرې مکمل نه دی معذور دی په تکلیف به کله څه بیا مرحومین سوال وکړي بار الها بیا دوباره مرګ شته دی؟ اواز به راشي او بیا مرګ شته دی. اوس هغه مرحومین چې چا د خپلې زندګۍ د مرګ سرګردان ښه تېر کړی دی، چا څه قبر کې رڼا تېره کړې دی، چا څه خپل برزخ سفر ښه تېر کړی دی، هغه به یې څه پروردګاره سل ځلې که مرګ وي بیا هم قبول دی. هغه به
پاچی کی خپل امام دیدار لپاره امام لشکر کې شامل دي لپاره لیکن کچېره بیا چا د زرکدان لمحې سختې لري کړې دي کچېره بیا چا قبر سخت لري کړې دي عالم برزخی سخت لري کړې دي هغه به یې پروردګار بیا متقاعد وختي ته توجه وکړي ختموم درځي باندې بس به زکات لپاره پټې کې مسله ټول زندگی دی ارمان کې تیرو پروردگار د امام ظهور په تاجیل ورکړي پروردگار کله به امام ظهور کوي مو د امام دیدار وشي ولا سواکاله تیر شول ولا سواکاله سورہ مؤمنین لړل دی دنیا نه علما عرفا فقها اولیاء عام انسان مؤمن هر چا د ارمان کې زندگی ته رکړه پروردگار امام ظهور وی څه قدمو کې سال کې قدمو چې کله بیا خپل د پروردګار طرف نه چې پرېږدي چې اوس پاتېږي او بیا هغه ټیم کې یې څه نه طاقت نشته دی الله اکبر ویلي وجه څه دی وجه همدا دی چې چېرې زندګي د خپل امام په عشق کې تېره نه کړې توجه وکړو آیا موت باندې د خپل د زمانه امام حق تا دیو کنه دی څه اوس په ځان نه کوه هرڅو اوس درې سوالونه کوم درې سوالونه فقط د موت هر ورځ ځان نه کوم درې سوالونه موت یو مقام ته رسوي سوال نمبر 1 آیا امام باندې دا حق شته د دې زمانه چې څنګه دا حق شته چې خپل امام د لپاره د زمانه مالک جوړ شو مولا امیر المؤمنین صحابه او شیعه باندې دا حق و چې څوک مالک جوړ شو امام جوړ شو توجه مې عزیزانو آیا ما باندې د خپل د زمانه امام دا حق دی او کنه دی که حسین د پر څوک حبیب جوړیږي آیا ما د پر د خپل د زمانه امام دا حق دی او کنه دی چې امام د پر حبیب وو وجوړي عزیزانو بس کله امام پروردگار طرف نه جبريل आवाज وکي او موقع ته پروردگار دې می زوس پاتېګا او وخت په آی پاتېږي چې کله د زندگی پر امام د پر حبيب په شاته کړی جوانانو جون په شاته کړی هغه پاتېږي سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 ما چې څوره مولا امیر المؤمنین سره عشق دی ما چې څوره بادشاہ د کربلا سره مینه دی آیا غوره مینه خپل امام سره شته او که نه په خپلې زندګي کې د امام هغه شکل نه وم خبر د دوی معاشرې حال دی معاشرې حال دا دی که جوانانو ته تپوس وکړي چې د امام د مور څه نه مالي بنه پرې خبر آیا امام باندې دا حق نه دی د مور تا د زمانې خو هغه امام دی چې څو خصوصیات لري چې یو امام هم نه لري توجه دې مطلب تام خو نه ورنه بابا سے بلند صلوات ختم کو صلی علی محمد علی محمد اولینه خصوصیت هغه موت امام لري چې امام هم لري هغه دا دی چې د موت تا امام په لاس باندې هغه عظیم مقصد پوره کیږي چې هغه مقصد لپاره پروردگار 1,24,000 پیغمبران واستول او یو لاس امامان واستول مقصد به د مور د امام په لاس پوره کیږي دویم د مور د امام هغه امام دی چې هر امام نه طولاني ترین امت لري قیامت پورې به هر امام په خپل مقام کې ویلار وي قیامت پورې
ورځې به حسین پسې خپل منل کې ولاړ وي، امام حسن پسې به خپل ولاړ وي، مولا امیر المؤمنین پسې به خپل ولاړ وي، طولاني امت سے ولاړ وي، هغه امام زمان علیه السلام سے ولاړ وي. عزیزانو بس بیا هغه وخت یو د دغې خبرې ارمان درته ډېر وشي چې کله ته امام خبو ته ټیټېږي، امام ته نه مخ اړوي. محشر میدان وي، د نور کرسي به وي، رسول الله به ناست وي ورباندې، لواء الحمد علم به د مولا امیر المؤمنین لاس کې وي، ورمنه زهرا به ورسره څنګ ته ناست وي. کله چې بیا ورمنې ته ته بیا ډډېږې منډې وهېږه شفاعت دپاره، چې کله ورمنه درته ووایي څه اول لاړ شه زما بچی ځان نه راځي. سوال نمبر 2 دا څه آیا مونږ خپل امام اور عزیز دی سورہ مولا امیر المؤمنین دی. سوال نمبر 3 د درې سوالونه د زندگی تحفه سره یوسه. زندگی کې څومره بار بار دا سوالونه ذکر کوي، تا د روح مقام په نور بلند کېږي، تا ته به زندگی خپله حل یې. سوال نمبر 3 آیا زه د دې کعبې یم چې د ما خونې ته امام راشي او که نه؟ آیا موږ د دې کعبې یم چې امام د مونږ خونې ورته راشي؟ آیا زه د دې کعبې یم چې زه د امام لاس ونیسم بچې کوم؟ سوال نمبر 3 آیا موږ د دې کعبې یو که نه؟ معاشرې څه حال دی؟ د درو سوالونو کې مو اترو کې فعل یو. د ایران خطیب الحاج دانشمند یوه واقعه بیان کوي. د تهران یو جوان دی، هغه خوب کسي، هغه دانشمند معروف خطیب دی. کاش تاسو فارسي زده وای، بیا به د هغه وړ وړ کلیپونه پړول، وړ وړ کلیپونه مو اورېدلی، تاسو به لیدلي وو چې زندګي کې څومره بیا نورانیت پیدا کېدو. هغه دانشمند ویلي چې یو جوان تهران کې خوب لیدلو، د خپلې زندګي واقعه باندې زما د زندګي جوانۍ وختني کیسې نه بیانوي. هغه دانشمند ویلي چې هغه جوان ما څخه راغله په ژړا ږیره نازنینې اوښتې نو همدارې بدن یې لرزېږي. وجود ډېر عزیزانو یی هغه یوه خبره راوړي دی، خو کوی نه شم. ما ورته وویلو چې ما باندې اعتبار وکړه، که هر څومره عظیمه ګناه وي، هر څومره غټ راز وي، ما باندې اعتبار وکړه. هغه دانشمند یې چې څو منټه هم په دې خبرې باندې ولګول چې زه درته دومره حوصله ورکړم چې هغه خبره هغه زړه نه راورسي. د درې سوالونه او د دوو سوالونو کې مو فعل یو دې دپاره د واقعه درته عرض کوم. هغې دانشمند یې چې کله لږه حوصله پیدا شوله نو یې چې ما ته دی چې هغه ما خوب لیدل، خوب مې لیدل چې نیمه شپه دی، زه خپل کور کې ناست یم، توجه ډېره کوي عزیزانو، ایمان ته تازه شي. کور کې ناست یم، ځان ته مو ټي وي لګولی دی، شراب او کباب دی، عشرت دی، نیمې شپې دی، چا دروازه وویله، چا دروازه وویله. کله چې دروازه وویله نو منډې مې کړلې، چې په دې نیمې شپې باندې دغه وخت کې چوک راغلل، چوک په تکلیف کې دی. توجه به ډېره کوي عزیزانو. دا واقعه درته بیان کوم، ځان ته سوچ وکړئ چې هسې خو نه وي، کله نه کله دا د خلیزو جوړېږي، ما سره همداسې وشي. یی چې هغه جوان یې کله زه راغلم، خوب قسم دروازه مو کولاو کړله، څه قسم چې یو د تورې ږیرې جوان دی، نور سره یې چوله رڼا دی، او ما ورته یی چې زه یو مسافر یم، د یوې شپې پاره به ما ته کور کې ځای رانکړې. توجه کوئ عزیزانو. ما ورته وویلو چې څوک یې ته؟ ما ورته کړي چې زه د تا 12 مولا راغلی یم. توجه به کوئ عزیزانو. د یاد 12 مولا نامه وه، هغه
جوان لرزیږي هغه د دشمن ته یې څه ابا یاد په دسم مولانا بابا دروازه بند کړله ویلې توجه وکړي زما ورته څه هغه بس کوي ولا حسابه صبر وکړي کنه نو زه به ته بیا دروازه کولو کوم راغلم زر زر ما هغه چې مې لرې کړل شراب او کباب مې لرې کړل هغه عيش او عشرت مې لرې کړل ویلې چې امام روان دی مولانا خو دې روان دی توجه سره اخري جمله وره بیا خور سره کې وشړېږه بیا د خپل امام ارمان ډېر وکړه عزیزانو هغه جوان یې چې کله زه دروازې ته راغلم چې اوس په مینې باندې امام ته ویلکم وکړم اوس په مینې باندې امام ته خیرملۍ وکړم کله دروازه کولو کړله امام څو قدمه لاړ دی زر د سترګې ورو ورو اړوي ځان سره یې پروردګاره ته شاهد اوسې دغې چولې کې ما چاته هم دروازه وویله چا مو نه وي چې مولا په خیر راغلی مقابل د دې نه یم مقابل د دې نه یم امام همونه ورک نه دی امام خو صرف څه غیب دی دښنه غیب دی امام کا توقع لري همونه لري امام کا ارمان کوي د خپلو شیعو کوي امام به که خفګان کوي خپلو شیعو نه به کوي امام به عیسیانو نه څه خفګان کوي امام به نورو غیر مذهبو نه څه خفګان کوي امام به ونه څه تمه لري امام به تمه خپلو شیعو نه لري او خپلو شیعو د حال دی چې دغو درو سوالونو کې هر یو شیعه خیر دی حواله څه خیر دی بل خیر دی بل خیر دی نشم ویلی چې زه د دې کافر یم چې د امام قدمو کې به د ما سره قبول شي عزیزانو بس چې کله امام ظهور وکړي د مولا عاشقانو هغه به خوشقسمته هغه به خوشبخته مؤمنان وي چې هغه موجود وي د امام لښکر کې هغه د امام قدمو کې موجود وي سرونه د امام قدمو کې نښې وي هغه به څه عظیم مؤمنان وي هغه به څه عظمت وي هغه به څه جلالت وي لږ معمولي تصور ورکړه ذهن کې لږ خانه کعبې ته لاړ شه لږ خانه کعبې ته ویله تصور وکړه چې جبریل اعلان کړی دی اعلان شوی دی جوړ در جوړ خلک روان دي د امام غلامي ته د بچو دی عزیزانو طرف ته هغو کې به ټول نه اولینې چې بس ګرځي ځان رسوي هغه به یمني وي د یمني جدا منزلت دی د یمني دا منزلت چې امام ظهور نه به پهله هغه مکې ته رسېدلی وي هغه صحابي هغه جنرال چې هغه احادیثو کې یمني په نامه باندې مشهور دی هغه منزلت دا دی چې هغه امام ظهور نه پهله رسېدلی وي هغه ته به دا یقین وي چې امام ظهور کوونکی دی هغه به مکې کې استقبال ته موجود وي داسې مؤمنین به هم وي بیا داسې مؤمنینو کې چې موت او انته چوک ګناهګار عمر کې وي بس مسئله گزار چل تصور وکړو کنه کله چې امام هغه لښکر تیار شي څه عظمت به وي څه جلالت به وي فرشتې به دودونه یې غرور ورباندې سیوره کړې وي امام به مخکې روان وي غلامان به ورپسې روان وي عزیزانو مینې سره واورو د امام د ظهور کې دوی لمحې مؤمن دپاره ډېرې سنګینې دي دوی لمحې مؤمن دپاره ډېرې سنګینې دي هغه لمحې دي چې هغه لمحو کې به کله چوک مؤمن دی هغه به ګرېوان وشلوي چوک په دې ورسره سار ووایي چوک په دیوالو باندې سار ووایي دوی لمحې دي یوه لمحه چې کله امام روان شي اولینې چې امام سفر کوي هغه به مدینې ورته ځي دویم چې کله امام کربلا ته راشي عزیزانو مینې مینې سره واورو امام کله چې روان شي اولینی سفر به مدینې ورته کوي مدینې ته چې کله راشي خپل شیعه به ورسره وي اول به امام چېرته رسي اول به د مور ورولې زهرا اګړان قبر ورته رسي مور قبر مې کله ودرېږي شیعه ورته وایي او شیعه دا مې د مور زهرا قبر دی ارمان دی د مدینې چلو کې کله یو ځای به بیا شیعه ورته ښیي او شیعه دا مې د مور زهرا خونه وه ارمان د خوشحال دی شیعه د هغه خونه
نوا صدقي خوني کې بدما ټول ولیا زندگی کوله الله اکبر هغه وخت به د شیعو څه حال وي هغه وخت به د مؤمنینو بیا څه حال وي کله امام ذاکر وي کله چې بیا امام مصیب کوي عزادارو بیا به امام هغه ځینه روان شي په طرف د کربلا السلام الحسین مؤمنانو حدیثی امام کله کربلا ته راشي سلام وکړه السلام علیکا یا ابا عبد الله مګرنه بابا سلام وکړه ای مؤمنان برابرې او مؤمنانو دا هغه کمال چې تا مګړنی منګولې وبرزله ارمان د حسین دې ای مؤمنان برابرې بیا هغه خیمګا وتا کومې خیمګا نه بهر وړې بلبل د حسین منډي ویلې ارمان د حسین دې او د مؤمنانو څخه لوي الله مؤمنانو یو مقام دسته بعد حسین شکالا صدقه تل زینب یا کله تل زینب یا تراولی او مومنانو در مقام مطور ویلانوا بابا حسین تمشی مراولی یاد وگیا حسین آبا حسین عدالارو ایو گزی تا بیراولی آغازی تا بیراولی سا آغازی تا دخیماگا یای دا حسین عاشقانو زاگیر دا پارا دوی جملے کاوام کلی سا آغازی کی ودروی ودا بوئی و مؤمنانو ودا ممنون کیو دا غزی کی کلت سلسم مستگار شور وشو دا ما بابا مقتل بندی کوز شور بیا سلمان کلا خیمو و تراغل دا حسین عاشقانو آخری جملے دی مؤمنانو تاریخ یہی سے کلا ظالم راغلل وشوکل گلونا دا حسین خیمو اتاوال شول کلا خیمو دا گلونا وال شول حبیبیان خیمو نا بحال شول دا حسین ورمالی یتیمان خیمو نا بحال شول حمید بن مسلم یہی ماستر کی غراولی یوا وڑا دا دروکا والمر بی بی مولی دنا لمن پوری گولنے دا حسین عاشقانو یہ حمید بن مسلم یہ زب منڈو راغلم بی بی نا ویگا چاپیر کم دا بی بی نا گول مر کم دا حسین عاشقانو یہ حمید بن مسلم یہ کلا زندگی دیش ولم بی بی ما وطا دعا وڑا وڑا لسنا چھوڑ کر اور دیکھا وہ ظالمہ حضرت اللہ ویجی دی رسلی شریم حضرت شزدہ حضرت یزغان لبارک ارقام ویلیو ظالمہ مانی براہم وکی تو حسین عاشقانو حمید بن مسلم یہی وڑی بی بی مواتا چوئیلا السلام علی الحسین وردگا وظلیمہ مسیوان کی وگا وردگا بی بی چوکا مدن جفلیان وغیرہ زلال جنب بابالی دگینا وگرام بابالی را نغللے زبور ازغال وریار شولام وریاد وگیا حسین Pumazal munadi
یا مازدیګر پخې مطالعه شروع شوه ساکنه ستوري ماخویږو ته تللې یا کله ولوېدلی بیا به پاڅېدله کله ولوېدلی بیا به پاڅېدله خط لمنې خدایه ورلمبې کولې تفاهم وکړ بدلا دي خپله خلمه چا تلې چې ساکنه دا وتړلې ظالم د سکینه ګوشواري وړلې آی نور ظلم په کوم ملها باندې روان دی جنازو باندې آس مې ځغلاولې یا ای قدمه اکبر زخمی سینا پاس منگلے ادوار اڑکیو دا آدھا دیوار و قربان سخوب نائی یا په مازدیګر د ګاډۍ بار کې یا په مازدیګر د ګاډۍ بار کې قربان په مازدیګر په مازدیګر وادلې یا په مازدیګر وادلې و قربان یو نشتا چې تر خوی نشتا یو نشتا چې تر خوی نشتا و قربان خالی ځایونه یا مدد
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون